طمئن فؤادك إن لك رب لأمرك قد ملك رب رحيم قادر يكفيك ما قد أشغلك طمئن فؤادك إن لك. بالله من الشيطان الرجيم. سورة القصص. وهو الله دا الله تبارك وتعالى چده لا اله نشته لائق د عبادت الا مگر هو امدغ الله ده له دی الله تبارك وتعالى لرا الحمد صفتون دی في الاولى پا دنیا کی والآخرة و پا آخرت کی وله دی الله تبارك وتعالى لرا الحكم اختیار ده یعنی فیصلی دی پا دنیا و آخرت کی دد په اختیار کې دی ویلیه او دی الله لرا ترجعون واپس کولې بشي تاسو ټوله فیجازیکم پس بدلی بدل کوي تاسو لرا الله تبارک وتعالى. قلت ورته پیغمبر علیه السلام ارایتم یا لیدلی تاسو کلی دلی موی اخبرونی خبر راکې ما لرا دلائل د قدرت بیانې الله ان جعل الله کچری وګرځي الله تبارک وتعالى علیکم پتا سو باندې الليل شپه سرمدن معنا دائما همیشه د پردا شپوي الى يوم القيامه تر ورځې د قیامت من اله سوق د اله غیر الله غیر د الله نه یاتیکم چرا ولی تاسو لرا بضیاء معنا بنهار پور سرا رڼا راولي یعنی ورځ سوق شته بل سوق نه نشتا نو فلا تسمعون تاسو ناوریا دی دلائل لرا بسماع القبول فوردو د قبول سره یعنی واوري تاسو. قلت ورته وای پیغمبر علیه السلام رایتم یلی دلی تاسو کلی دلی موینو اخبرونی خبر را کای مال را ان جعل الله کچری وګرځي الله تبارک وتعالى علیکم پتا سبحان النهار ورځ لرا سرمدن من دائما همیشه د پرا دا ورځوي شپه ناراضي الى يوم القيامه تر ورځې د قیامت من اله سوق د اله غیر الله غیر د الله نه یاتیکم چراولی تاسو لرا بلیل شپه تسكنون چې آرام حاصل کوي تاسو فيه پدې شپه کې بل سوق شته چراولی نه نشتا نو فلا تبصرون ایا نه ګورئ تاسو دا دلایل وګورئ دا دلایل. ومن رحمته او د رحمت د اله نه داده جعل ګرځول الله تبارک وتعالى لكم تاسو الليل شپه والنهار ورځ صد پرا لتسكنوا د پرا چې آرام وکي راحت حاصل کړي فيه پدغه شپه کې ولتبتغوا بل د پرا چې طلب کوي تاسو ولټوي من فضله فضل د الله یعنی روزي فضل نه مراد دلته روزي دی رزق ولټوي بالنهار پورس کې ولعلكم تشكرون لكي تشكرون بل د پرا چې تاسو شکر وباسئ نعم الله عز وجل نعمتونه د الله تبارک وتعالى. ويوم پاورز باندې يناديهم جواز بوکړي دی لره رب دې فيقولوا پس وای رب کریم اين شرکای چت دي شریکان زمان الذين كنتم چوي تاسو تزعمون ګمان بم کول چې دا شریکان دي د الله سره چرته دي. رب کریم فرمای ونزعنا اخرجنا روبا سمونگا من كل امت دار یو امت نه شهیدن گوا یعنی شهید نه مراد در هر امت نبی براشي گواهی بکې دیتا چې دیتا ما دعوت چلولې او دین نه منله توحید می ورته رسولې دین نه منله فقلنا پسوبوي مونږ دي مشرکان وتا هات وروړي برهانکم دلیل خپل فعلموا پوي بشي په یقیني طریقې سره دا مشرکان ان الحق یقینا دا حق چې وقداري چې د یوم نن په د قیامت ورځ یاد لله خاص الله لردا وضل وركب شدینا عنهم د دین ما غبطان کانو چې ودي یفترون ځان نه به جوړول په دنیا کې ابوتان بتین ورکش وس رب کریم د قارون واقعا بیانې چې د مالدار شو لاړو بیا گمراه شو د مال د وجینا بعضی مفسرین وایي چې دا ترزو د موسی علیه السلام ترزو د قارون او په تورات باندې زیات وېدو لیکن منافقت کولو څنګه چې سامری منافقو کله چې فرعون غرق شو نو د قارون به په خپل مال باندې فخر کولو. ان قارون یقینا دا قارون چې رب کریم فرمایي کان هو من قوم موسی د قوم د موسی علیه السلام نه فبغى ظلم ذاته کول علیهم پدی باندې مؤمنانو د بنی اسرائیل باندې واتیناه ورکړو موږ هو د قارون لره من الکنوز د خزانونه ما پاغان داس کې مرته د خزانه ورکړو ان مفاتحه یقینا کنجانی د دې خزانو لتنو خامخ بستړي کوله بالعصبه یو ډله لوی لره
اولو قوت چې و دا ډله خاوند د قوته بعضې وایي چې څلوېښت کسانو بعضې وایي اویا کسان یو قول کې راځي چې شپېته کچرو په هغې کې به یې دا چابیانې بار کړي وو دومره چابیانې وې نو دا خزانې به څومره وو په هغه وخت کې دا قارون چې و دا ډېر چاپلوسه و دا د دربار فرعون د درباره چاپلوسي به یې ډېره کوله بل چالاکه و بل د فرعون نه به غلا هم کوله لوی غلو اذ په هغه وخت کې قاله چې ویل له ده لره قومه قوم د قارون لره د بني اسرائیلو قوم ورته وویله لا تفرح معنی خوشحالي مه کوه يعني مستی مکوه کبر مکوه ان الله یقینا الله تبارک وتعالى لا يحب نخوخ الفرحين مستی کون کی خوشحالی کون کی کبر کون کی الله نخوخیا وابتغي ورتویل وابتغي ولټو فيما پغمال کی اتاک الله من اعطاك الله چې درکړی تعالی را الله تبارک وتعالى ولټو په دې مال باندې الدار الاخره کور د اخرت چې جنت ده یعنی په دې مال باندې جنت وګټه ولا تنسیات مو باسا قارون نصیبک برخ خپل من الدنيا د دنیا چې کفن دې ګورې مرګ هم یاد ساته واحسن خېګنه کو کمالک سرنګ احسن الله چې خېګنه کړی تا سره الله تبارک وتعالى په دې مال باندې لیک تا سره چې مالی درکړې عزت درکړې ولا تبغي ملټوال فساد داو چې د ډمانو مجلسونو به جوړل وغیرہ فساد به کول ولا تبغي ملټو الفساد فی الارض پزمکه کې ان الله یقینا الله تبارک وتعالى لا يحب نخخ المفسدين مفسدين لرا فساد کوونکو لرا قال نو قارون په جواب کې دی قوم ته انما یقینا خبر داده اوتی تو را کړی شی مال را هو دغه مال علی علم په علم باندې عندي چې ما سره ده و دا زما خپل هنر ده سوای چې تاسو دا سوای چې الله احسان کړنا زما خپل هنر ده ما سره هنر ده و په اقتصاد کې ماهر یم یا په تورات کې ماهرم رب کریم فرمایا ولم يعلم ایا علم نلری دا قارون پدې خبره باندې ان الله یقینا الله تبارک وتعالى قد پتا کې سره لك علا کړو من قبله وړاندې د دینه من القرون د قرنون امتنا من هغه هو چې هغه اشد سخت منه د دې قارون هلاک کړل قوت د جهت د قوتنا هو اشد چې هغه سخت منه د قارون نه قوت د جهت د قوتنا واکثر ډیر زیات جمعا د جهت د جمعوالی کې د مالنا مالم ډیر زیات واغی سره ولا يسأل رب کریم فرمای تپوس بنشي کوله عن ذنوبهم په بار د ګناهونو د مخکینیو کې المجرمون د موجوده مجرمانو نه داغي ګناهونو د دې تپوس نه کیږي دینه د موجودینو نه تپوس نه کیږي لفظي معنی دا ده ولا يسأل تپوس بنشي کوله عن ذنوبهم د ګناهونو د المجرمون د مجرمانو نه بعض مفسرین علامه قرطبي وی قول دا ده چې ولا يسأل عن ذنوبهم بل ذکر راځي چې فوربک لنسألنهم اجمعين قسم دې پر افستا باندې تپوس به وکړي شي د ټولو نه او دلته وی چې ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون علامه قرطبي وی چې تپوس به نشي کوله د مجرمانو نه د ګناهونو د مخکینی امت المجرمون د موجوده مجرمانو یا حسن بصری سے ولا يسألون سوال استعلام چې ځان خبرو د پاره به تپوس نه کیږي د پاره به تپوس کیږي چې دی ملامت کی ملامتیا د پاره تپوس کیږي یا زکه به تپوس نه کیږي چې په مخ باندې به اثر معلومي د وجه د اثر د دینه چې رب کریم ته معلوم دی بغیر تپوس به جهنم ته لړکی فخرج پسوت دا قارون لا قومه په قوم خپل باندې فی زینته په زینت خپل چې 90 زرا نوی زرا سونو سره وته قال الذين ولا كسانوا يريدون الحياه الدنيا چې اراده لره جن دنیوي اراده لره وی ویل یا لیتا هي افسوس ارمان دې مونږ لره لنا چې مونږ لره مثل ما په مثل داغه او ته چې ور کړی شوی قارون لره داسې مال دولت مونږ سره داسې دبدبه مونږ سره انه یقینا دا قارون چې دی ویل دی لذو حظ خامخا خاوند حصې دی لذو حظ من خامخ خاوند نصیبی برخی دی عظیم لوی من المال د مالنا
وقال الذين وكسانوا اوتوا العلم چې ورکړی شوی ورته علم د شریعت ویلکم ورته هلاکت د تاسو را یا ویلکم افسوس د هلاکت د حال تاسو باندې خلقو چې دنیا مو غوړه کړه ثواب الله ثواب د الله تبارک وتعالى یعنی ثواب او بدله د الله تبارک وتعالى چې جنت ته خیر ډیر غوړه د لمن دا چا د پرامنه چې ایمان راوړي وعمل صالحا او نیک عملونه کړی دي ولا يلقاها نشي ورکوله دا خصلت دا نصيحت یا ولا يلقاها نشي ورکوله دا اعمال صالحه الا الصابرون مگر صابرون تورکولش رب کریم فرمای فخسفنا پس خخ کړو مونږه یا فخسفنا پس ډوب کړو مونږه شلول مونږه د ازمکه به دی قارون لرا وبداره او کور د دی قارون لرا الارض پس مکه کې مډوب کو خخ کړه فما كان پسنو له دي قارون لره من فئه من جماعت سوق یو جماعت یو ډلا ينصرونه چې مدد کړي د سره خلاص کړي وي د خصفنا من دون الله بغیر د الله نه یا من عذاب الله د عذاب د الله نه خلاص کړي وما كان نو د من المنتصرين د بدلی غستون کنا یا خلاصون کو د ځان خلاصون کو د ځان خپل لره واصبح ما نصار او ګرځید الذين كسان تمنوا چارزو کړي مکانه فزيد داین د مرتبه د شان او د مقام چې تمنا کړي چې کاش کړي هغه کسان چې کاش مونږ سره ودا سي مالداري هغه کسان او ګرځید بالامس جن تمنا کړي او بالامس پرونه یقولون ويل ويكن الله ويك افسوس او عجيب ده یا ويكم بعض مفسرين ويتعجبوا يعني اعجبوا ز تعجب کوما یا ويكا تعجب دے تاتا ويكا تعجب دے تاتا افسوس دے تاتا كأن يعني ان الله يقينا الله تبارك وتعالى يبسط يوسع فخير رزق لرا لمن يشاء چاله چیرا دوش من عبادي د بدنګانو خپلونه ويقدر من يضيق تنگيا دا رزق چاله ری چیرا دوش لولا امن الله ول دي کسانو چاچه ارزو کړي و چې کاش مونږ سره مال د قارون په شان ته دی سوی لولا امن الله کچې نو احسان کړي الله تبارک وتعالى علينا په مونږ باندې لخسف خامخ ډوب کړي و مونږ لرا بنا مونږ لرا په دې ځمکه کې خامخ به خخ کړي مونږ هم په دې ځمکه کې وای کانما وای کمنه یا اعجب تعجب کوم ځا یا تعجب دیتا تا انه یقینا شاندار لا يفلح فلاح نمم الكافرون کافران رب کریم فرمای تلک الدار الاخره دا کور د اخرت چکم نه نجعلها ګرځو مونږ للذین د پاره دا کسانو لا یریدون چې اراده نه لري علو د کبر اراده چې نه لري فی الارض پزمکه کی ولا فساد نو نه د فساد اراده لري ولا عاقبت نیک انجام د اخرت چره للمتقین د پاره د متقینانو ده من غسوک جا چراتلو کړه بالحسنه پنه کې باندې فله پس ترغیب د نیک اعمالو ته په آیات کې فله پس د پاره خیر غور بدل ده منها داغین یو پلس ملاویږي یو نیکی په یو پلستا ومن هو رغسو جا چراتلو کبه سیئات په بده باندې فلا یجزا پس بدل نشي ورکول الذين کسان لرا عملوا سیئات چې کوي عملونه بدا الا مگر سزا به ورته ملاویږي ما دا غسکانو چودي عملونه عمل به کول په دنیا کې بدا زیاتی هغه نه ورته ملاویږي زیاته به پنه کیږي په دی باندې ان الذي يقينا غزات فرض منا چې فرض کړی دی علیک القرآن پتا باندې قران کریم نه دعوت او د قران فرض کړی یا اکثر مفسرین فرض منا انزل چې نازل کړی علیک پتا باندې القرآن قران کریم لرادک خامخ واپس کون کې تعالی را الی معاد زید وادي خپل را چې مکه ده لرادک الی معاد چې مکه ده زید وادي خپل چې مکه ده قلت ورتوا لهم دي لرا دا جواب دي دا قل لهم ربي اعلمو اهل مکه ویل کله چې نبی اکرم صلی الله علیه وسلم تو ویل اعوذ بالله وانك لفي ضلال تب گمراهه کی جواب راغی فقال الله ویل الله تبارک وتعالى قل لهم مقدر دی او دی لرا ربي رب زما چې د عالم علم لري من په چا باندې جا چرات لکوي بالهدى په هدایت باندې ومن په چا باندې علم لري هو چې د فی ضلال په گمراهی کې د مبین خکارا چې مشرکان دي د خکارا گمراهان دي وما كنت
نوی تا یا رسول الله صلی الله علیه وسلم ترجو چه امید کوتا یعنی چه امید دے کوتا یعنی امید نہ کوتا ان یلقا دا چه درکڑش القا بکڑش یعنی درکڑشی تا تا دا امید هم تا نہ کول چه تا تا درکڑشی لے کتا تا الکتاب و کتاب الا مگر لیکن الا په معنا ده لیکن نزل بك القرآن نازل کوم پتا باندې قرآن کریم لرا رحمتا د جهات د رحمتنا من ربک د جانب د ربستانه فلا تكونن پس مکیګه ته ظهیرا من معینا مددگار پیغمبر علی السلام ته خطاب امت ده چې امت ته مکیګه مددگار للکافرین د پاره د کافرانو ولا يصدنك وادي نړی تعالی را امت ته ویا خطاب پیغمبر علی السلام ته امت ته وی ان آیات الله آیاتون د الله تبارک و تعالی نه بعد اذا واستدعنا انزلت نازل کړي شي له کتا تا ودعو دعوت چنو الى ربک الى دين ربك دين رب الله ولا تكونن مكيغت من المشركين د مشرکان امت ويا مكيغت تاسو د مشرکان ولا تدعو مبلا مع الله سرد الله الها اخر اله بلا لا اله نشتد لا عبادت الا مگر هو امدغ الله كل شيء هر یو شی هالک هلاکیدون کی ده الا مگر نه هلاکی وجهه ذات وجه نه مراد ته ذات ده مگر نه هلاکی ذات ده اله له دی الله تبارک وتعالى الحكم فیصله قضاء يوم القيامه و الیه دی الله لرا ترجعون واپس کول بش فیجازیکم پس به بدلی در کی تاسو لرا